أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت مبارکه بیان د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د نکاح پورې رسیدلی. د نکاح نه پس د نبی علیه الصلاة والسلام ولیمه یو اوښ یا په دوو اوښانو باندې شوې ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح نه پس د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها کور ته منتقل شوی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دغه عمر کې د 25 کالو او د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 40 کالو. نبی علیہ الصلاة والسلام او د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها زندگی د په 25 کالو باندې مشتمله ده چې کله د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کېدو د هغې عمر 65 کاله او د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 50 کاله. د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په کور کې د نبی علیه الصلاة والسلام دغه زندگی تیره شوې ده. د دې وجه نه اهل سیرو د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د کور خصوصیات داسې بیان کړي دي. یو په دغه کور کې نبی علیه الصلاة والسلام پاتې کېدو د مکی صورتونو اکثر حصہ په دغه کور کې نازله شوې ده. دویم د نبی علیه الصلاة والسلام تمام الواد سوا د ابراهیم نه او هم په دې کور کې د هغو ولادت شوی. دریم دا نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت سفر هغه هم د دغه کور نه شروع شو. او څلورم دا چې د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات په دغه کور کې شوی. او پنځم دا چې د حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام راتګ د پیغام الهی د رسولو دپاره دې کور ته څو پیرې شوې. لکه یو پیره نبی علیه الصلاة والسلام په دغه کور کې تشریف فرماو او حضرت جبریل راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې اوس به خدیجه تعالی پلان کې څیز راوړي او په دې باندې به د الله تبارک وتعالی د طرفه سلام ووایي او دې له به خوشخبري ورکړي چې الله پاک تعالی په جنت کې یو محل تیار کړی دی د مرواریدو نه چې په هغې کې هیڅ قسمه رنج او علم غم او فکر او پریشاني نشته. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم په دغه کور کې الواد سوا د حضرت ابراهیم نه چې دا د هجرت په 8 کال باندې د ولادت شوی نو ټول الواد د نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په کور کې شوی. د ټول ناول د نکاح نه 2 کاله پس د نبی علیه السلام عمر مبارک چې کله 19 کاله شو
نو الله پاک نبی علیه السلام له زړه ورکړو نوم د هغه قاسم کېښود او بیا د نکاح په 5م کال باندې د نبی علیه السلام لور وشوه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او بیا په 8م کال باندې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها پیدا شو بیا ورپسې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها پیدا شو او بیا په 10م کال د نکاح باندې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیدا شوه بیا د نبوت میلاوېدو یو کال پس الله پاک بل زوی نبی علیہ السلام له ورکړو عبدالله د هغه نوم او نبی علیہ السلام به ورته طیب وي او حضرت خدیجة الکبرا ورته طاهر وي د نبی علیہ السلام زامن نارینه چې هغه درې یو قاسم دویم دغه عبدالله چې لقب د هغه طیب او طاهر او دریم زوی د نبی علیه الصلاة والسلام هغه د هجرت نه پس شوی دی د هغه نوم ابراهیم د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره د نکاح نه پس د نبی علیه الصلاة والسلام دغه زندگی د هغې پوره تفصیلات منقول نشته البته علماو حضراتو چې دومره قدرې ذکر کړې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه ورځې د نکاح نه پس او د هجرته پورې دا د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره د هجرت نه لږ وخت مخکې د هغه وفات چې د هغې وفات چې 15 کاله مخکې دا د نبي علیه السلام د زندګۍ ښکلی دور او حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام داسې بیبي وه او داسې زندګي ورسره تېره شوې وه چې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې د وفات نه ډېره زمانه پس هم د هغې وضعې کو تذکره کوله د دې نه دا پته لګي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره دا کور دا ډېر په ښایسته طور باندې تېر شوی یو په هغه کور کې صفایي وه پاکوالی وه عفت و پاکدامني وه د بوتانو پرستش پکې نه و د جاهلیت رسوم پکې نه و الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام له د نکاح دپاره چې د هغې انتخاب کړی دا صفات په هغې کې موجود بعضې احادیثو دا هم نقل کړي دي چې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د خپل صفاتو په وجه باندې په طاهره باندې مشهوره دا د هغې لقب طاهره هغه پاکدامنه زنانه الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح لپاره د هغې انتخاب کړی د دې وجې نه د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها شان هغه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داسې فرمایي چې کله کله به نبي علیه السلام د هغې تذکره ډېره زیاته کوله چې په کور کې به څه خبره راغله حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به وفرمایل هکذا قالت خدیجه داسې خبره خدیجه هم کوله یا به څه خبره راغله حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هکذا فعلت خدیجه داسې کار خدیجه هم کړی بل روایت کې دي چې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها دومره صفت کوي چې ما له غیرت راغی د بنو خسن صحیح نه ما له خود کې غیرت راغی چې یا رسول الله هغه زنانه بوډۍ زنانه هغه خو ډېره مخکې وفات شوې ده او تاسو په دې وخت هم د هغې ذکر تذکره کوئ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم غصه شو غضبناک شو او وی فرمایل الله پاک ما له د هغې نه بهتره بیبي بل نه ده راکړې هغې په هغه وخت په ما باندې ایمان راوړی چې خلکو زما نه انکار کو او په هغه وخت کې هغې زما تصدیق کړی چې کله زه خلکو زه جوپلا وهلم او په هغه وخت کې هغې زما مدد کړی چې خلکو زما سره تعاون پرېښودی
او الله پاک مال د هغې نه اولاد راکړی زما د نور به بیا اولاد نشته. دغه جواب حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د نکاح نه پس خپل ټول مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړی او نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها د مال د هغې ښه حفاظت او مختلف سفرونه او د تجارت اهتمام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی. دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح متعلق خبرې وي. نو په دغه مناسبت سره به د نبی علیه السلام د اولاد سره تذکره وکړو. د نبی علیه السلام زامن څنګه چې مخکې دا خبره بیان شوه، درې زامن او د نکاح دوه کاله پس الله پاک زوی ورکړو، نوم د هغه قاسم او نبی علیه السلام په دې کونیت باندې مشهور دی ابوالقاسم باندې. دا د عربو دستور چې مشهوري په نوم باندې به د هغه کونیت ایښودل کېدو، ابوالقاسم به یې ورته. او چې کله حضرت قاسم لوی شو، لږ د طولان شروع کړو، الله تبارک وتعالی هغه واپس وفات شو. بیا د نکاح په 5م کال باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مشرۍ لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پیدا شوې، چې کله د نبی علیه السلام عمر مبارک 13 کاله او حضرت زینب ده د نبی علیه السلام مشرۍ لور ده. دې ته دا خصوصیت هم حاصل دی چې د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها سره د ایمان راوړی او د دې نکاح د دې د ترور زوی ابوالعاص بن ربیع د هغه سره شوی، چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان او د مکې خلک د نبي علیه السلام دشمنان شو، نو کفارو په دې ابوالعاص باندې ډېر زیات کوشش وکړو چې ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لور دا پرېږده او طلاق په هغه وخت کې دا ډېر زیات معیوب ګڼلی کېده، ډېر زیات د عیب خبره ګڼلی کېده. نو ابوالعاص د خلکو دغه دباو قبول نه کړو او حضرت زینب له یې طلاق ورنه کړو. هم په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام د ابوالعاص بن ربیع نه ډېر زیات خوشحاله، خو لا ایمان یې نه و راوړی. د هجرت په 6م کال باندې دی په یو قافله کې روان او هغه قافله مسلمانانو راولي وو، دی په قافله کې راوستی شو، د نبي علیه السلام زوم دی. نو حضرت زینب رضی الله عنها خواهش دا و چې زما د خاوند پرېښودی شي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل لور په خواهش باندې هغه پرېښودو او د هغه سره چې کوم مال اخیستی شوی هغه ته واپس کړی شو. یو روایت دا هم دی چې حضرت زینب د خپل خاوند د خلاصولو دپاره د فدیې په طور باندې یو هار راولي. نبی علیه السلام هغه هار چې ولیدو، نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. دا هار د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها او هغې خپل لور له ورکړی و. نبی علیه السلام د حضرت خدیجه رضی الله عنها یاده شوه. صحابه کرام پوه شول چې نبی علیه السلام ته په دې باندې پریشاني ورسېده، نو عرض یې وکړو چې یا رسول الله که ستاسو خوښه وي ابوالعاص به مونږ پرېږدو او د هغه چې څونه مال دی هغه مونږ هغه ته به واپس کړو. نبي علیه السلام د صحابو په مشوره باندې هغه پرېښودو. ابوالعاص هغه هم عرب و، د هغه احسان بدله داسې ادا کړه چې کله آزاد شو مکې مکرمې ته واپس راغی او د خلکو یې څه مالونه څه حساب کتاب او لین دین هغه یې صفا کړو او بیا را روان کال په 7م کال د هجرت باندې مدینې منورې ته راغی، ایمان یې قبول کړو. خو څو ورځې پس حضرت زینب رضی الله عنها بیماره شوه او بیا وفات شوه. د زینب په اولاد کې د
هغې یوه لور امامه د هغې نه نبي علیه الصلاة والسلام به د هغې سره ډېر زیات محبت ساته. یوې زوی د هغه نوم علي و. چې کله حضرت زینب وفات شوه نبي علیه السلام فرمایل هي افضل بناتي اصیبت فیه، دا زما ډېره خوږه لور وه او زما د وجې نه دې ته ډېر تکلیفونه رسېدلي دي. یو واقعه مې لیدلې وه ډېر مخکې، یو صحابي دی هغه وایي چې ما نبي علیه السلام باندې ایمان راوړ، ما دی ولید د اوکاس په میله کې یو کس لګیا دی خلکو ته دعوت ورکوي، یو کس په شاته روان دی، کله په لاډو پکې کله په ګټو باندې وایي هغه ابولهب و. نبي علیه السلام یو ځای کې کېناستو او دغه نبي علیه السلام باندې خاورې وچنګلې شوې. ما وکتل یوه ماشومه را روانه وه، اوبه ورسره وي او د نبي علیه السلام د مخ مبارک نه هغه خاوره په هغه اوبو باندې لرې کوي. نو هغه د زینب رضی الله تعالی عنها وه. ځکه نبي علیه السلام فرمایي هي افضل بناتي اصیبت فیه، دا ما ډېره قابله لور وه او زما په وجه دې ته ډېر تکلیفونه رسېدلي دي. بیا د هغې نه پس د نبي علیه السلام بله لور ده چې کله د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 33 سال شو، 33 کال، نو حضرت رقیه پیدا شو او د 14 کالو په عمر کې ام کلثوم پیدا شو. دا ام کلثوم دی، کلثوم، چونکې د نبي علیه السلام د خپل خاندان سره د نبوت نه مخکې ډېر ښه تعلق، خاص کر چې کوم مشران ابو طالب او ابو لهب دا هم د نبي اسلام سره کتره، باوجود د دې چې ابو لهب هغه ډېر زیات د خویه تیز و، لیکن د نبي علیه السلام سره د هغه ډېر ښه تعلق د نبوت نه مخکې. او حضرت حمزه رضی الله عنه بالکل دا د نبي اسلام دوست په شان کې و، رضاعي ورور یې و، تره یې و، د نبي علیه السلام 2 کاله مشر او بل طرف نه د عباس دا د نبي علیه السلام 3 کاله مشر. د دې سره د نبي اسلام ډېر ښه تعلق، د دغې وجې نه نبي علیه السلام د خپلې دواړه لوڼه رقیه او ام کلثوم دا د ابولهب 2 زامنو عتبه او عتیبه هغو له په نکاح ورکړی، نکاح شوی، واده نه شوی، رخصتي نه وه شوې. رقیه چې وه دا د عتبه په نوم باندې وه او ام کلثوم دا د عتیبه دپاره د هغې نکاح شوی خو رخصتي نه وه شوې. خو چې کله سوره لهب نازل شو او ابولهب د نبي علیه السلام ډېر سخت مخالفت وکړ، ډېر سخت مخالفت په خاندان کې خپل سکت را سخت مخالفت دا ډېره درنه خبره ده. نو چې کله سوره لهب نازل شو نو ابولهب دا خپل 2 زامن کېنول، وایي چې زه به الو ګڼمه چې زه ستاسو پلار یم، زه به الو تاسو سره کېنمه چې تاسو لاړ شئ او دواړه لاړ شئ او د محمد په مخ کې د خلکو په مخ کې دغه 2 لوڼو کې تاسو طلاق ورکړئ. نبي علیه السلام حرم شریف کې ناست و، عتبه و عتیبه راغلل او نبي علیه السلام څخه کسان ناست و او په مخامخ کې د نبي علیه السلام لوڼو طلاق ورکړو او عتیبه خو پکې لږ تیز لاړ او سبب د ردي هم بیا نبي علیه السلام مخ مبارک باندې لاړې هم توپ کړې. بیا نبي علیه السلام ته په دې باندې ډېره سخته صدمه رسېدلې وه او بل هر انسان دې په دې خبره په خپله سوچ وکړي چې د هغه لوڼه په داسې حال په داسې خبره باندې هغوی ته طلاق ورکولی کېږي، دا څومره غټه خبره ده، غټ تکلیف دی، غټه پریشاني ده. خو بیا د نبوت په 3م کال د حضرت رقیه رضی الله عنها نکاح چې دی د حضرت عثمان ذو النورین سره شوی او د حضرت رقیه او د حضرت عثمان تعلق دا دومره ښه چلېدلی دی، دومره ښه چې په مکه کې یوه خبره مشهوره شوې وه احسن زوجین رآهما انسان، په ښځه خاوند په جوړه کې بهترینه جوړه چې انسانانو لیدلې ده هغه د رقیة و زوجها عثمان، هغه د حضرت عثمان او د حضرت رقیه جوړه ده، دا مشهوره او
دې جوړې ته دا فضیلت هم حاصل دی چې دوی 2 پیرې هجرت کړی. د نبوت په 5م کال باندې اولنی هجرت د مسلمانانو حبشې ته چې شوی و هغه په هغې کې حضرت عثمان او حضرت رقیه رضی الله تعالی عنهما شامل او بیا دویم هجرت د دوی شوی مدینې منورې ته شوی. په مدینه منوره کې د دې یو زوی پیدا شوی نوم د هغه عبدالله و. خو د هجرت په 3م کال باندې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها بیماره شوه او د هغه موقع وه چې غزوه بدر و. نبی علیه الصلاة وسلام حضرت عثمان د دې لپاره پاتې کړو چې ته به د رقیې تیمارداري کوې. او چې کله نبی علیه الصلاة وسلام د بدر د میدان نه د فتح په خوشحالو سره را روانو نو ویې کتل چې حضرت عثمان او حضرت فضل اسامه بن زید هغه د نبی علیه الصلاة وسلام د لور د حضرت رقیې د کفن دفن نه راووتل. بیا به حضرت عثمان ډېر زیات خفه و، ډېر زیات مغمومه به و. یو پیره نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان نه تپوس وکړو چې ته ولې دونه پریشانه یې، دونه غمزده یې؟ نو هغه یا رسول الله زما خو دغه یو نسبت و تاسو سره چې زه ستاسو زوم وم، اوس هغه رشته کټ شوه، زه په هغه رشتې باندې خفه یم. نو دا خبرې لاشعورو یې په دې کې حضرت جبریل راغی او سلام کلام نه پس حضرت جبریل فرمایل یا رسول الله د ام کلثوم د نکاح فیصله الله تبارک وتعالی کړې ده چې د دې نکاح به د حضرت عثمان سره کېږي او د دې مهر به هغه مهر وي څومره مهر چې د حضرت رقیې دی. بس په هغه ټایم باندې نکاح وشو. دغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله عنه لقب چې د هغه ذو النورین مقرر شو. موږ مشهور کړی په عثمان غني باندې. دا غني لفظ دا په حدیثو کې نشته، دا خو شیعهګانو راویستی دی چې د مسلمانانو هغه نسبت هیر شي ذو النورین. نو موږ هم عثمان غني وایو، عثمان ذو النورین دی وایو. غني دی دوی غني نشته لقب د حضرت عثمان په تاریخ کې نه په حدیثو کې شته، لقب ذو النورین دی. بیا په دغه وخت باندې دا د هجرت 2م کال نکاح وشو. د نکاح نه مخکې عجیبه واقعه راغله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها، دا بالغه شوه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواهش دا چې زما د دې لور د حضرت حفصې نکاح چې دی دا د حضرت عثمان سره وشي. نو حضرت عثمان د تذکره هم وکړه چې زه غواړم دا چې د خپل لور نکاح تا سره وکړم. حضرت عثمان دا خبره دي چې دغه ایزي غوندې واغسته چې موږ وایو سره غوږ یې پرې ونه کړم. نو حضرت عمر په دې باندې لږ غوټې پریشان شو، ګوره ما به د خپلې لور په خپله باندې عفر ورکړو چې دا یې په نکاح درکوم او عثمان د سره اړو ما د سره التفات ونه راغی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ما د خپلې لور د حفصې د نکاح خبره د عثمان ته راوکړه، نو حضرت عثمان خو ما د التفات ونه کړو. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم عجیبه خبره فرمایله چې تا به یو خبر نه کوم چې عثمان نه به الله تبارک وتعالی د هغې نه غوره بیبي ورکړي او حضرت حفصې نه به د عثمان نه غوره خاوند ورکړي. حضرت عمر په دې ډېر زیات خوشحاله شو. بیا د حضرت حفصې سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح شوی دی، ام المؤمنین جوړه شوې. د حضرت ام کلثوم وفات د هجرت په 9م کال باندې شوی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاري شریف کې دا روایت شته چې ام کلثوم وفات شوه او دفن شوه. د هغې په کفن دفن کې فضل بن عباس او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ اسامه بن زید دو پکې شامل. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د قبر په خوا کې و. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما وکتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک باندې اوښکې را روانې. بیا د نبی علیه السلام څلورمه لور د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د نبوت په 8 کال باندې پیدا شوه او د نکاح
په 10 کال باندې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیدا شوې ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت فاطمه سره ډېر زیات محبت او د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په طبیعت کې لږه سادګي وه. د دې وجې نه نبي اسلام د هغې سره ډېر زیات محبت ساتي او کله کله فرمایل فاطمه بضعة مني، فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده. او د نبي علیه السلام معمول دا چې کله په سفر باندې تو یا به جهاد لپاره تو د ټول نه آخري ملاقات به د نبي علیه السلام د حضرت فاطمې سره کېږي او چې کله به نبي علیه السلام د هجرت نه د جهاد نه یا سفر نه واپس راغی اولنۍ ملاقات به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره کېږي. چې کله فاطمه به راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې پاسې نبی علیه السلام د خپل څادر مبارک خور کړو، خپل خوا د بېجا سره کېنوله. دا د نبی علیه السلام د هغه د محبت علامات دي. د هجرت په 2م کال باندې د دې نکاح شوې ده د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره. الله پاک د دې نه 15 الواد پیدا کړي، 3 هلکان 2 جنکۍ. هلکانو کې حضرت حسن، حضرت حسین او حضرت محسن. محسن په وړوکوالي کې وفات شوی او حضرت حسن او حسین دا لوی شوي. د نبي علیه السلام د دوه سره ډېر زیات محبت او 2 لوڼې وي، یوې نوم ام کلثوم د بل نوم زینب. د ام کلثوم نکاح چې دی د حضرت عمر سره شوی الواد نو، او د زینب نکاح چې د عبدالله بن جعفر سره شوی دی او الله پاک د هغې الواد ورکړی. د نبي علیه السلام په الواد کې صرف فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وه چې دا د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس وفات شوی. نور د نبی علیه السلام 2 زامن، 3 زامن او 3 لوڼه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات مبارکه کې د وفات شوي. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح متعلق او د الواد متعلق دې درس نه موږ ته یو څو خبرې حاصلېږي، یو څو هدایت حاصلېږي. اولنۍ خو دا چې نبي علیه السلام نکاح دپاره انتخاب د چا کړی؟ د هغه پاک دامنې زنانه اگر که په عمر کې سیوا وه، په عمر کې زیاته وه، خو لیکن د هغې عفت او پاک دامني او د رسوم جاهلیت نه صفا خاندان د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها کور نبي علیه السلام د نکاح دپاره د هغې خبره قبوله کړې وه. نو موږ ته د دې نه پته لګي چې په نکاح کې موږ د دې خبرو د خیال ساتو. موږ ته حکم دا دی چې تاسو په نکاح کې زنانو سره نکاح کېږي نو د هغې جمال او مال او حسب نسب ته قدر کېږي، خو دین ته پکې هم ګورئ، دین ته ترقي ورکوئ. چا کې دین سوا هغې ته ترجیح ورکوئ، ځکه دا نوی خاندان ابتدا د دې نه کېږي. بل دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها سره د نبوت نه مخکې او بیا د نبوت نه وروسته 8 کاله زندګي دا څنګه تېره کړې ده. دا یو مثال دی چې نبي علیه السلام د خپل کور سره څنګه وخت تېر کړی او پیغمبر علیه السلام فرمایل خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلي. په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې هغه د خپل خاندان سره ښه د خپل کور والا سره ښه او زه د خپل کور والا سره ستاسو نه زیات ښه یم. د نبي علیه السلام خانګي امور هغه زموږ او ستاسو لپاره بهترینه نمونه ده. نبي علیه السلام په کور کې څنګه زندګي تېره کړې ده. بیا حکم مونږ ته وعاشروهن بالمعروف، تاسو د دې زانو سره په ښایسته طریقه باندې زندګي تېروئ. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، ستاسو دا بیبیانې دا ستاسو لپاره لباس دی، تاسو د هغو دپاره لباس یې. چونکې لباس کې د انسان عیبونه پټېږي او لباس د انسان جسم ته قریب او نږدې وي. دغه شان ستاسو کور والا په کار داره تاسو یو بل ته د لباس هم زیات نږدې. دا مو ته حکم دی. او بل طرف ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دنیا خو ټوله الدنیا متاع و خیر متاع المرأة الصالحه، دنیا خو ټوله ساز سامان دی، لیکن بهترینه متاع چې ده هغه نیکه بیبي ده، نیکه کور والا ده، ځکه د هغې اثر په الواد باندې کېږي. بل د نبي علیه السلام زندګۍ کو وګورئ،
د نبی علیه السلام ماشومان الکان په وړوکوالي کې وفات شول. الله تبارک وتعالی دا بچي دې وجه نه پیغمبر علیه السلام له ورکړل چې سبا مستقبل کې څوک دا قدغن ونه لګي عیب ونه لګي چې د نبی السلام الواد نو یا د نبی السلام نارینه الواد نو. الله پاک د مخالفین خپل بندولو دپاره نبی علیه السلام دا نارینه الواد ورکو او زنانه الواد ورکو او بیا نارینه الواد الله پاک وړوکوالي کې واغست، زنانه الواد یې پاتې کړو. بیا نبی علیه السلام د هغو څومره ښایسته پرورش کوي، بلکې فرمایي چې د چا لور وي او هغه ښایسته نوم وله کېږي، ښه پرورش وله وکړي، ښه تعلیم تربیت وکړي، مناسب ځای کې نکاح وله وکړي، دی به زما سره په جنت کې داسې لکه دا دوه دي. دا دوه دي اشاره دې خبرې طرف ته ده چې د خپلو لوڼو ښه پرورش، ښه اهتمام، نه دا د کفارو په شانتې واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، چې کله به لور پیدا شوه چا به د لور خبره وکړه نو تندی به یې وران کړو او سر به یې کته د غوسې نه به ډک او بیا دغه لونه به یې د ژوندۍ ښخول نوم لکه دې نوم د هغو مخ ناړو. په دغه زمانه کې نبي علیه السلام داسې خبره فرمایي. نو موږ ته هم دا سبق دی. بل د لونو پلار د هغه د لون څه سره رویه دا زمونږ او تا په دې امت کې داسې خلک شته چې د هغو زیاتې لوڼې بیا هغه لونه باندې ښځې بیا په هغه ښځې باندې بیا عیبونه لګوي، وایي سره ټول جنکۍ دي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. دا د الله تبارک وتعالی خوښه ده. چا له الله تبارک وتعالی لونه ورکوي، چا له الله تبارک وتعالی زامن ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما. څوک الله تبارک وتعالی بې الواده کړي، دا د الله تبارک وتعالی تقسیم دی. په دې کې د زنانه څه قصور نشته. د کومې زنانه چې بچي نه کېږي په کور کې موږ ورته بد ګورو، خواښ ورته بد ګوري، دروایي ورته بد ګوري، وایي دوی بچي نه کېږي. په بده سترګه د اسلام تعلیمات هغه موږ ته دا نه دي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سره محبت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زموږ په زړه کې زموږ عظمت پیدا کړي او د پیغمبر علیه السلام اتباع د الله تبارک وتعالی ورته نصیب کړي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.